عزیزان محترم سامعین گرامی قدر سوره نحل آیت نمبر 97 کې پروردگار عالم یې څه کوم مومن هم ایمان راوړي صحیح طریقې سره عمل صالح کوي او چاهے مذکر وي مؤنث وي ښځه وي نر وي ایمان حالات کې وي هغه ته مو حیات طیبه ورکوو یوه پاکه پاکیزه زندگی ورکوو. نو حیات طیبه چی شی دی؟ خاص زندگی چی شی دی؟ حدیث میں ذکر کړی و څه کله پیغمبر اکرم معراج ته لاړ و. معراج کې پیغمبر اکرم ته پروردگار عالم عرض وکړو یا احمد هل تدری ای عیش اهنا و ای حیات ابقا. ای حبیب د ما ته پته دی چې کومه یوه زندگی خوشگوار زندگی ده، کومه یوه زندگی جاویدان باقی زندگی ده، ماندگار زندگی ده، خاص زندگی ده. کسا گوارا زندگی خوشگوار زندگی هر یو کس ارمان کوي څه خدای ما ته خوشگوار زندگی نصیب کی. اما اسلام نکته نظر سره خوشگوار زندگی چی شی بلای شي؟ پیغمبر اکرم ورته ویي چې اللهم لا پروردگاره نه ما ته پته نشته دی تا په مقابله کې تا علم په مقابله کې څه خوشگوار زندگی کومه یوه ده؟ پروردگار عالم ورته اما العیش الهنی فهو الذی لا یفطر صاحبه عن ذکری. اولین خصوصیت انده ورته ښیي څه خوشگوار زندگی هغه دی چې یو بنده اما ذکر نه غافل نه وي، هغه زندگی کې اما ذکر قوي وي. ذکر صرف ذکر لفظی نه دی چې ما تاسو المنځ کوو ذکر ورکی کوو یا لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله ذکر کوو. ذکر عملی ډیر مهم دی. ذکر عملی دا دی چې انسان زندگی کې خدای ځان باندې حاضر و ناظر ګڼي، همیشه دپاره ځان د خدای حضور کې ګڼي. داسې کار چې هغه خدای ناراحتی او ناراضګۍ هغه نتیجه وي هغه کار نه کوي. لکه څنګه کربلا کې سترګې غړا مولا حسین به هر یو مشکل و تکلیف څه لیدو نو دا به ویله چې پروردګاره چونکې ته حاضر یې ته ناظر یې ته د هر شی کس نو ځکه ما ته هر یو شی آسان دی. هغه کله اخیري ټایم کې د علی اصغر شهادت کېږي هم مولا حسین دا جمله ادا کی لأنه بعینک الهی هون لی هذا الامر لأنه بعینک. پروردگار دا کار ما د پر آسان وګرځئ چونکې تا حضور کې دی دغه دا ته هر یو شی کسي. تاسو وکړئ لسم ورځې لسم شپې څه امام حسین علیه السلام کوم مهلت وغوښتلو هغه مهلت دغه شي دپاره نه و چې امام حسین غوښتل چې یوه شپه زیاته وکړي زندګۍ د دنیا. مقصد دا نه و. مقصد دا و چې امام حسین خدای سره توسل زیات وشي، ذکر زیات وشي، خدای سره کوم مینه محبت و هغه مینې محبت اظهار زیات وشي. مولا خپل ورور ته چې یا عباس ارکب بنفسی انت یا اخی علمداره وروره ته لاړ شه مطلب دوی نه مهلت وغړی وې شپې. هغه مهلت کې هم امام جمله دا ادا کړې ده ندعوه ونستغفره فهو يعلم انی كنت قد احب الصلاة له وتلاوة کتابه وکثرة الدعاء والاستغفار. څلور شیونه امام هغه مهلت کې مقصد و چې دغو څلورو شیو ته ورسیږي. امام یو شی دا غوښتلو چې د پروردګار عالم نه دعا و استغفار وشي، دعا وکړي پروردګار استغفار وکړي او المنځ وکړي خدای ته، قرآن تلاوت وکړي او دعا زیاته وکړي استغفار زیات وکړي. دا شیونه و چې امام غوښتل چې هغې شپې مهلت کې پروردګار نه غوښتل. نو زه ټولو ته جوانانو ته خاص کر دا وصیت و نصیحت د حدیث و قرآن رو سره څه خدای یاد ای خدای ذکر خپل زندگی کې قوي کو پکار دی. لکه څنګه قرآن کې پروردګار عالمي اقیم الصلاة لذکری المنځ ما ذکر دپاره کویم که چونکې المنځه کې ما ذکر دی ما یاده دی و یاده وسطوی. المنځ دوه قسم ته اثار لري، یو اثار سلبي نه وتی یو اثار ایجابي نه وتی. اثار سلبي یعنی هغه شیونه چې تا نه سلب کوي د نورې کوي جدا کوي برطرفي کوي هغه دا شی دی لکه څنګه قرآن کې خپل یی پروردګار عالم ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر برای و نابادو کارونه د غړی. او یو عالم بهترین تفسیر کوي دغه هغه آیت الله جواد مولی چې قبول المنځ هغه دی چې یو المنځ ته وکړي بل المنځه پورې ته ګناه ونه کړي، ګناه نه ته وریاوې ګناه تا تصور کې سوچ کې نه راځي، ګناه ته نه نږدې کېږي. پوه شه چې هغه المنځ د قبول المنځ دی. المنځ ته برایو نه ساتلی
که چیرې یو لمونځ ته وکړې بله لمانځه پورې ته ګناه کوې نو پوه شه څه تا هغه لمونځ قابل قبول نه دی ګرځېدلی. او کسا ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص دی. څو صفتونه انسان ته پروردګار عالم دغې سورې کې ذکر کوي اخري کې الا المصلین، مگر هغسې کسان چې هغه مصلین دي. معارج سوره 19 نمبر آیت 22 نمبر آیت پورې هغه صفتونه د انسان ذکر کوي چې انسان حریص دی، انسان لچی دی. اخري کې بیا الا المصلین، مگر نمازگزار کسان. پس نمازگزار کسان ای المنځ یوه فایده همدا چې انسان ته اثر د منفي ځنه شیونه هغه انسان برطرف کوي، یا اثار مثبت اثار هم شته، اثار ایجابی نمودی مثبت اثر. اقیم صلات لذکری هغه همدا دی چې المنځ کې تاسو سستی مه کوئ، یقینا مثبت اثار دا دی چې انسان ته سکون ورکوي، انسان ته آرامش ورکوي، انسان ته یو لذت حاصلیږي، انسان زندگی مطمئنه زندگی و انسان خدای ته ورنږدې کیږي. پس یاد وساتئ یو صفت بهترین صفت د ښې زندگی همدا دی چې انسان زندگی کې خدای ذکر قوي وي، مضبوط وي، ډیر وي، یاد یې خدای زیاته وي. قرآن کې پروردگار عالمی من اعرض و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. یاد وشتوی چوک سے ما ذکر نه اما یاد نه ما نه غفیل شي یغه به زندگی سخت وي، اقتصادی حواله سره مشکلات و حواله سره زندگی به سخت وي، زندگی به پریشان وي. نو نن سبا زه به داسې وایم څه مشکلاتو نوتله ای مشکلاتو حل اندا دی چې خدای ته انسان ورنږدې شي، خدای سره توسل تمسک رابطه انسان قوي کی. څوره زندگی کې خدای ذکر قوي دی، څوره انسان خدای باندې تکیه زیاته دی، څوره انسان خدای باندې بروسه زیاته دی، څوره انسان زندگی کې خدای زیات دی، هغه انسان نفسیتی لحاظ سره مضبوط انسان دی، اعصاب لحاظ مضبوط و اعصاب مالک دی، هغه انسان قوي انسان دی، هغه انسان اراده مضبوطه دی، هغه انسان پریکټیکل لایف کې مشکلات و حواله سره هغه کامیاب دی. هغه انسان همیشه د پر مشکلات او ته حالات او ته داسې یي څه داسې نه یي چې مشکلات مو زیات دي یا مشکلات مو غوټ دي، هغه داسې یي چې اما غوټو مشکلات په مقابله کې ما خدای ډیر غوټ دی، اما پروردگار عالم خالق ډیر قوي و مضبوط دی، هغه حلال مشکلات دی. هغه مشکلات هم دغه نظر کې کسی چې پروردگار عالم هر یو شی انسان ته مقرر کړی دی، ناظر و حاضر و مدیر و مدبر خدای دی. هغه انسان خدای خپل زندگی کې کرداری کسی، هغه خدای کسی خپل زندگی کې هر یو کار هغه خدای په حضور کې کسی هغه گبرهیږي نه حالاتو نه دنیا نه مشکلاتو نه. دعا کو پروردگاره ایمو زندگی کې د خدای ذکر د خدای یاده مضبوطه و قوي وګرځئ. پروردگار عالم د مو زندگی کې زیات حاضر و ناظر وګرځئ چې مو زندگی خوشگوار وګرځيږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.